مفتی صاحب موږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې ډېرې خبرې وکړې. نن د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جانورو سره څنګه سلوک کوو؟ جی د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت په باره کې تفصیلي دروس روانو. نن درس کې به مونږ دا ذکر کو باب فی رحمته و ملاطفته علی الحیوان والطیور، چې د نبی صلی الله علیه وسلم د څه معامله وه د زناورو سره د پرندو سره. نبی صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، د انسانانو دپاره هم د حیواناتو دپاره هم. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. عذبت امرأة من هرة، حضرت فرمایي چې یو زنانه ته سزا ورکړی شو، عذاب ورکړی شو د یو پیشو د وجې نه. حبستها حتى ماتت، لګېدلې وه، دا پیشو اشاره کړې وه، تړلې وه تر دې پورې چې مړه شوه جوعا د لږې د وجې نه. فدخلت فيها النار، د دې وجې نه دا د جهنم په اور کې داخله شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې الله به وفرمایي: لأنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، چې تا دا نیولې وه، نه دې وله خوراک ورکول، نه دې وله سقاک ورکول تر دې پورې چې دا دې اشاره کړې وه. په کار دا وه چې تا پرېښودلې وې. ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض، نه تا دا پرېښودلې وه چې د ځمکې کیړې مکوړې او د ځمکې دا څیزونه یې خوړلې. نو الله تعالی د یوې پیشو د وجې نه یو زنانه ته څه ورکړه؟ سزا ورکړه. متفق علیه روایت دی. گویا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل فرمان سره امت ته دا تعلیم ورکو چې انسان خو انسان دی، انسان خو انسان دی، د هغې تړل اور هغې باندې خوراک و څښاک بندول دا خو ډېر لوی ګناه دی. لیکن یو زناور چې پیشو ده هغه بندول اور هغې باندې خوراک و څښاک حرامول دا هم سبب د عذاب دی. د دې وجې نه انسان جهنم ته داخلي شي. دارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، یو سپی و د کوهي ګیر چاپېره ګرځېده او دومره تږی شوی و، قریب وه چې د دې تندې د وجې نه د سپی مړ شوی وي. إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل، چې د بني اسرائیلو یوه زنانه داسې زنانه وه چې بدکرداره زنانه وه، هغې دا سپی ولیدو چې دی د تندې د وجې نه د کوهي ګیر چاپېره ګرځي. فنزعت موقعا فسقت فغفر لها به. متفق علیه. هغه ولګېده موزه دی خپل خپې نه وباسله، پیزار یې وباسله، پړی یې وباسله او هغې ته یې پړی تاو کړو او د هغې په ذریعې سره یې د کوهي نه اوبه راوباسلې او هغه اوبو هغه سپي باندې وسکولې. نو الله تعالی د دې عمل د وجې نه د هغه زنانه ګناه معاف کو، جنت ته یې داخله کړه. متفقون علیه روایت دی. ګوره یوې زنانه یو پیشو سره ظلم وکړو، د هغې د وجې نه چېرته داخله شوه؟ جهنم ته. بلې زنانه چې بدکرداره زنانه وه هغې رحم وکړو، ترس وکړو په یو سپي باندې، الله تعالی د هغې د وجې نه هغه زنانه جنت ته داخله کړه. عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې فدخل حائطا لرجل من قریش لرجل من الانصار، چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل یو باغ ته داخل شو، د انصار یو باغ
فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وزرفت عيناه. چې یو اوخ دی اوخ چې کله نبی علیه السلام ولیدو حن په ژړا شو. وزرفت عيناه د سترګو نه اوښکې روانې شوې. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح زفراه. نبی علیه السلام راغی په سر باندې ول لاس راکړو. چې په سر باندې ول لاس راکړو فسکت زناور خاموش شو. نبی علیه السلام فرمایل من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ د دې اوښ مالک څوک دی او دا اوښ د چا دی؟ فجاء فتى من الأنصار، د انصار یو ځوان راغی. فقال لي يا رسول الله، هغه دا خو زما دی د الله تعالی رسول. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ ایت نه یریږي د دې ځناور په باره کې چې الله تعالی ته د دې مالک جوړ کړی. اور دې ځناور چې دی فإنه شكا إلي أنك تجيعه، د ما ته شکایت وکړو چې ته دله خوراک اسکاک نه ورکوي. وتذئبه، او د باندې کار ډېر له پاسه سواری، کار پې ډېر کوي او خوراک اسکاک وله نه ورکوي. امام ابو داود رحم الله او نور محدثینو دا روایت نقل کړی. نبی علیہ السلام د یو ځناور سره څرنګه سلوک کول، اور یو ځناور نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې زما آقا د ما باندې کار ډېر کوي لیکن ماله خوراک اسکاک د کار مطابق نه راکوي. ګوره یو ځناور نه دومره مزدوري اخیستل دا درست نه دي. یو انسان دی، ستا ماتحت دی، ستا بچی دی، یا ستا خادم دی، یا ستا نوکر دی، هغه سره ظلم کول، هغه باندې کار ډېر له پاسه ورزول او خوراک وله به نه ورکول، آیا دا جایز شو؟ انسان سره ظلم کول خو به بطریقه ولا ناجایز شو، چې یو حیوان سره ظلم کول دا ناجایز دي. دارنګې شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سنتان حفظتهما عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، دو خبرې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي. یو خبره ده چې حضرت فرمایل ان الله كتب الاحسان على كل شيء، الله تعالی احسان لازم کړی ده په هر شي باندې، که انسان دی، که حیوان دی، که چرند دی، که پرند دی، د ټولو سره د احسان معامله به کوي، ښه معامله به کوي. حضرت فرمایل فاحسنوا القتلة، کله چې تاسو چرګ حلالوئ، بیزه حلالوئ نو په ښایسته طریقې سره حلالوئ. او بیا حضرت فرمایل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کله چې تاسو یو ځناور ذبح کوئ په ښایسته طریقې سره ذبح کوئ. وليحد احدكم شفرة فليرح ذبيحة، کله چې تاسو کې یو کس ځناور ذبح کوي نو دا چاړه تېروئ، که چاړه پسه وي نو د هغې د وجې نه هغه ځناور ته به څه میلاو شي؟ تکلیف به ورته میلاو شي. او بعض روایتو کې حضرت د مسلې نه منع فرمایله چې نه ځناور مه مسله کوئ، چې ځناور کې لاسا موجود دی ته ترې لاس کټ کوئ، ته ترې خپه کټ کوئ، په حالت د حیات کې دا جایز نه دي. نو چې کله د یو ځناور مسله کول جایز نه دي، نو آیا د انسان مسله جایز شوه؟ بیا د مسلمان مسله جایز شوه؟ چې کله د یو ځناور د قتل په باره کې، د هغې د حلالولو ذبح کولو په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم دومره د احسان حکم کړلی، نو آیا د انسان قتل خو به طریقه ولا ناجایز شو او حرام شو؟ او نن زمانه کې چې کوم صورت حال روان دی. دارنګې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالرجل، نبی صلی الله علیه وسلم تیر شو په یو سړي باندې یحلب الشاة، بزې نه پیله شل. فقال نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ای فلان، ای سړیه اذا حلبت، کله چې ته پیله شي نو فتق لولدها فإنها من أبر الدواب، نو دومره ټول پی مه لشه، لږ پی د دې ځناور بچي له هم پرېږده، ځکه ځناور د احسان ډېر لایق ده چې هغه سره څه وکړي، احسان وکړي. بې زبانه سوری دی، تا ته خو څه ویلی نه شي چې ما ته د پوهې ضرورت دی. امام طبراني رحم الله دا روایت نقل کړی دی. دارنګې هشام بن زید فرمایي دخلت مع انس رضی الله تعالی عنه، چې زه انس رضی الله تعالی عنه سره
دند شوما نو په یو صحابي باندې دخلت مع انس رضی الله تعالی عنه زو انس رضی الله تعالی عنه سره دند شم په حکم بن ایوب باندې وی فرأى غلمانا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها ځوانان لګېدلي یو چرګ یې نیول اور هغې باندې غشي ویشته لکه بعض خلک به تاسو لیدلي هغوی چرګان جنګوي اپس کې څوک سپي جنګوي اور هغه جنګ د وجې نه هغوی به یو بل ته څه رسوي تکلیف رسوي. فقال انس رضی الله تعالی عنه فرمایل نهى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام منع فرمایل ان تصبر البهائم چې زناور وردول شي اور بیا هغه نشانه وګرځول شي. متفقون علیه روایت دی. دارنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا تاسو یو شی نشان مګرځوئ چې پای کې سوي روح موجود وي نو هغه نشانه مګرځوئ هغې په اپس کې مه لړاوئ. ګوره زناور سره نبی صلی الله علیه وسلم د ترس معامله کړل حکم امت ته فرمایل دی چې زناور سره به هم د ترس معامله کوي او هغې ته به تکلیف نه رسوي. نو چې کله یو زناور سره د ترس حکم دی د رحم حکم دی نو انسانانو سره خو به طریقه ولا د رحم او د ترس حکم دی. الله تعالی دې مونږ کې د ترس او د رحم والا صفت پیدا کړي. حضرت فرمایي چې الله رحم نه کوي په هغه چا باندې چې چا کې ترس موجود دی. نو الله دې مونږ کې رحم او ترس پیدا کړي د ضعیف مخلوق سره.